د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل د حضرت ابراهیم علیه السلام د دعاګانو هغه نتیجه او اثر کله چې د بیت الله شریف تعمیر مکمل شو حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وغوښتله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله د بیت الله شریف د تعمیر د خدمت د موقع د کمرا کړي وا الله دغه تعمیر والا خدمت سر ته ورسېدو رانه قبول هم کی څومره جلیل القدر پیغمبر چې نیک عمل وکړو نو د الله رب العزت نه د قبولیت دعا هم کوي مونږ ته پکړل لوی سبق پروت دی ومونږ هم نیک عمل وکړو نو د الله نه د قبولیت دعا غوښتل ضروری دي ځکه بعض اعمال داسې دي چې هغه الله ته قبول نشي نیک عمل وي مونږ نه پکې ریاکاری وشي کمې کوتاهي پکې وشي د فرایض او واجبات اهتمام پکې ونشي نو الله رب العزت نه د عمل د قبولیت دعا غوښتل هم ضروری دي دویمه دعا یې فرمایله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یا الله د دې مکی والو نه د یو کس انتخاب وکړي چې هغه تخپل رسول کې هم د اهل مکه ته رسول او پیغمبر ولېږي یتلو علیهم آیاتک چې داغه پیغمبر فرایض منصبیه بداوی یتلو علیهم آیاتک چې داغه پیغمبر بستا آیاتونه د قوم تلولي تلاوت پور ته خودي هغه تلاوت پور ته کوي ويزكيهم دغه قوم اصلاح بکي دی به د ګناهونو نه بچ ساتي د نفس اصلاح باور لګي ويعلمهم الكتاب والحکمه درم فرض منصبی پیداوي چې دی با د الله د کتاب د قران کریم والحکمه او د حدیث رسول تعلیم به وتور کوي ورخت سمره اهم اجزا ذکر شو دو اجزا پکې دا ذکر شو معلم قرآن بوي او معلم حدیث بوي د کتاب نه مراد قرآن مجید دی او د حکمت نه مراد تمام محدثین فرمایي تمام مفسرین فرمایي چې د حکمت نه مراد حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم قرآن هم دی معلم حدیث هم دی د قرآن استاد هم دی او دا حدیث او استاد هم دی دا د ابراهیم علیه السلام دعا وا الله رب العزت قبول کړله بل آیات کې د قبولیت تذکرہ والا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله رب العزت په مؤمنانو باندې احسان وکړو چې بدی کې عمددی مکی والو نه د یو کس د یو رسول انتخاب وکړو پیغمبر جوړ کړو یتلو علیهم آیاته چې دغه پیغمبر به د الله رب العزت آیاتونه د قوم ته لولي الله احکامات په وته ورسي ويزكيهم او قوم د نفسونو تزکیه وکي ويعلمهم الكتاب والحکمه او دا پیغمبر به د قوم ته د قران تعلیم هم ورکي او د احادیث درس او تعلیم به وته هم ورکي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين او د دې پیغمبر د راتلو نمخ کې دا قوم دا ډیر واضح گمراهی کې مبتلا وګوره د دې آیات نه ثابت شو چې الله رب العزت په خپل محبوب علیه السلام ته حضرت جبرئیل علیه السلام په ذریعہ سره خپل وحی را لګله احکامات الهیه براتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با خپل شاګردانو ته صحابه کرامو ته مکه وحی الهی کم پیغام چې براتلو صحابه کرامو ته مکه پیغام ورکولو په غیب خبرو باندې د وحی په خبرو باندې نبی علیہ السلام بخل نه کړي وما هو علی الغیب بضنین چې کمی خبرې مت د الله له طرف نه راغلي دي هغه بیان کړي دي هغه کې پټوالی نه دی کړي چې څه خبرې پټې ساتلې او څه بیان کړي نه
تمام حق خبره چې د الله د طرف نه راغلي ټولي قوم ته بیان کړي دي صحابه کرام. نو معلومه دا شوه چې څنګه قران کریم د الله رب العزت د طرف نه وحی راغلی دا، هم دک شان حدیث مبارک هم د الله د طرف نه وحی دا. او فرق څه دی چې قران کریم ته وحی جلی وی، د قران کریم الفاظ اور معانی دوانه من جانب الله دی، اور حدیث مبارک ته وحی خفی وی چې دی حدیث مبارکو کې الفاظ خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی، خو بدغه الفاظو کې کوم معانی اور مفهومات پراته دي هغه من جانب الله دي. نو حقیقت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څو خبره هم فرمایي دا د الله د طرف نه ورته وحی شوی، ا د قران په شکل کې وی کو د حدیث په شکل کې وی. سورہ نجم آیات به دلیل دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام چې کما خبره هم کوي دا د خواهشاتو په بنیاد نه کوي، بلکې نبی علیہ السلام ته دغه خبره وحی شوی د الله د طرف نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیاتونه لستلی وی د قران په شکل کې دام وحی، او کو احادیث مبارکه د قران کریم د آیاتونو چې کم تفسیر کړي دي د کم وحی الهی دا. دک وجه چې علما فرمایي خو د قران کریم نه یو انسان انکار وکي د ټول قران نه یا د بعضه حصے نه، هغه کافر دی، د دایره اسلام نه خارج دی. اومدک کشان کو یو انسان مطلقاً حدیث نه انکار وکي، مطلق حدیث نه انکار وکي، حدیث نه مني، حجت نه مني، دلیل نه مني، نو دام د دایره اسلام نه خارج دی، د په کفر کې بالکل شک شوبه نشته. بیتا سو غورو کې نن سبا د انکار حدیث دا فتنه انتهایی زور او شور سره په سوشل میډیا باندې چلیږي. هر یو کو تعوب تعورا پاسی او د عوامو د ذهنیت د بربادولو د پاره یو سو خبرې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کی، نو پسلو کسانو کې کم از کم 20-30 کسان دا خبره ته لایک ورکی چې او دا خبره صحیح ده، حالانکه خبره بالکل زهر قاتل وی، د مسلمانانو ذهنیت برباد کی، د احادیث مبارکو متعلق انسان بدګمانه کی. نو چې دا زموږ ذهن کې وی قران کریم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوانه وحی الهی ده، خو د قران نه انکار کوي د دایره اسلام نه خارج، کو د مطلق حدیث نه انکار کوي دام د دایره اسلام نه خارج دي. دوانه د الله د طرف نه وحی ده.